عام خلک ته لکه یو خو وسایل نشته ورسره عام خلک باندې چې دا بیماری ولاګیږي بل فیسیلیټیز نشته دی په هسپتال نشي تابار یو کاس تای پیغ باندې لګېدلی دو په اسلام آباد شه دی او هغه نه وایي چې لکه مطلب دغه یوه کاس نه ډېر کسانې ته پیلاویدای شي زه پوره جاب کوه درېمو پوره چاینیز خال ډېر زیات دی اچھا نور ډېر زیات خال دی په ډېر خال کې لګېدلی هدي پابندۍ هدي پوره په هر شي باندې خو مشکلات ډېر زیات دي په وطن نه درشي په هر شي دلته خو شاید احتیاط نه وي خو پوره خو باقاعده په تو پسې خال ګرځي کسي دي چې بایک سره مسله خو نه وي ډیلی د چیکنګ کیږي حکومت چې انتظامات نه دي کړي کرونا وایرس سخته عجیبه بیماري ده چې انسان د خپله بچار دو چې دغه نه احتیاط کوي خپل په کور شي جون سوتي 15 وطن مینس کوي مینس یې غټ علاج دی دغه السلام علیکم کتین کې ارویدین کې د کرونا وایرس په حواله سره نن میږه د خلک رائے وخستلې او د کرونا وایرس په حواله سره نن میږه خبره هکوله زه وایم چې دا یوه داسې وابو یوه داسې بیماري ده چې ډېر خلک ته اندازه هم نشته دی میږ په عمر کښې د میږه په وخت کښې داسې نوی شی راغللي چې خلک ډېر پریشان دی د خلکو نه هم پوښتنه وکړله د خپلې ژبې د خپلې علاقې د ژبې د خلکو نه هم پوښتنه وکړله معلومات هم وکړلي توسې دغه په شریک شي چې کوم د خلکو رایې وکتلې نر زه وایم چې دا حقیقت دی د ماسک هدایت کوي ډېر ډاکټرون ډېر خلک په دغې حوالې سره چې دا بیماري چې شاید و دغې د چا علاماتي دغه نه مشترنګ خپل ځای نه بچ کوای شي د دغه د پوره احتیاطي تدابیر چې شاید دي میږ د دغې ټسټي نه ارسونه طریقې شته که نه مشکله دو دغې په حوالې سره زه کوشش کوم چې تاسو ته په خپله ژبه کښې میږ خبره راوړي او تاسو ته په ارسونتیا سره روشي نن میږه په وزیرستان ټي وي باندې یو اړیکن کوي کوشش راون کړی دی چې تاسو ته میږه یو پیغام در ورسوي یوه خبره در ورسوي میږ سره و په اسپتال ته دننه دریمي په اننه میږه ډاکټر نوید صاحب موجود دی هغې نه میږ پوښتنه کوي چې د دغې بیمارۍ د دغې شي په حواله سره دای چوي چې د کرونا وایرس دی چې شای او د کرونا وایرس نه مشترنګ بچ کېدای شي او په یوه عام کاس شي کرونا وایرس علامات چوي چې پاتې لګیږي او دغې ټسټي نه ارسونه طریقه شته که نشته دی نن د دغه په حوالې سره میږه دریمي اسپتال ته پوښتنه کوي بیا روچي چې چوي دا د جراثیم دی او نوی جراثیم دی ځکه خلک ته پاته نه لګیږي دغه نه چې دغه نه بچاو څه طریقه ده دا په چاینا شي دغه کول په شریک شي په یو شهر شي هغه ډایګنوز کو او ډېر زیات مریضان ځنې غا شول دا د سینې وایرس دی د سینا باندې اټیک کوي هغه وجې نه مریض حالات ډېر خراب شي سیای خرابه شي او مرګ خطره یې جوړه شي او د یوه سړي نه بل سړي ته لکول ډېره زیاته خطره ده ځکه دغه په پیره د نیو کښې پیلاو شو د چین چې کوم خلک لیا یوه ځوی نه بل ځوی ته لوړل امریکا ته لوړل لندن ته لوړل داسې په اټلی شي او په ایران شي په دا ملکونه کښې ډېر زیات دغه بیمارون دغه عام سړي ته داسې نه کېږي چې څو پیره د کرونا مریض ته دی ور نږدې شوی نه وي لیا لوس نه وي ورسره ملاو کړي لیا ډېر نږدې نه وي راغلی چې داسې هغه مریض ټیښېدلی وي او د په مخ باندې غاروغلی وي که نه هغې ذرې او چې داسې مریض سره دی نږدې روشي بیا 14 ورځې علامات نه راځي په دا 14 ورځې شي اننه په ګلا شي درد ځینې مریضونو ته 2 مریض څلورم مریض لاسم مریض دا تکلیف شروع شي په سینه شي په ستنې شي درد شروع شي ټیغ شروع شي بیا څلورمه پنځه مریض سیا ډېره خرابه شي دغه داسې اندازه لګول په زراوې خلک شي په لکاوې خلک شي ډېره ناممکنه خبره ده چې کوم سړی داسې خلکو سره ملاو شوی وي چې چاینا نه یې سفر کړی وي یا ایران نه راغلی وي که نه یا لندن نه د بل ځای نه پاکستان ته راغلی وي هغه خلکو سره نوست ویلوړ یې کړی وي لوس یې ملاو کړی وي که نه داسې خلک شي خطره وي چې که په داسې خلک شي سینه کښې تکلیف شروع شي ټیغ شروع شي تبه شروع شي هغه سړی دا بیا کرونا شاک دغه کښې په ډېر کم چانس دی مرګ ژڼې سړي خو مرګ هېڅ خطره نشته دی 0.1% خطره او ډېره کمه خطره ده خالي دا دی چې مریضون یې ډېر زیات وي
یوه کس نه بل کس ته لا کېږي ډېر زر. او دا بوډاګون خلک څه دي، دا 70 سال 60 سال په دا کښې بیا مرګ خطره وي. ځون خلک چې خالي دا خطره دو چې یوه کس نه بل کس ته لاړ شي. پاکستان حکومت اول نه ایرپورټ سیل کړل او بارډر یې سیل کړل او ډاکټرون خو تکړه دي که نه لګیا یي په ایرپورټ باندې دی نمیږه په هسپتال نکشي ها ډپټۍ کوي که نه هغه ورته کوي تیاری دی ورته. تو لیدلی چې مو ماسک نه دی لګولی. میش ته پته دو چې دغه لوس یې میلاولی سره د میش په علاقه کښې دا رواج دی چې غیږ یې پله بدلوي، لوس میلاوي. دغې نه خالي 2 هفتې پرهیز وکړئ. دغه هیڅ ضرورت نشته چې ډارېږئ او ماسکینه کوئ که نه بازارو کښې ګرځئ ځون ستړیوئ په دا پسې. څو ورځې رش وله ځوی ته مات شئ چې څوره داسې رش وله ځایونه دي هغه نه ځون بچ کوئ، په کور کښې وخت تېروئ که نه. دغو دا فایده وي چې ځونو هم بچ وي، بچیونو هم بچ وي. دا بیماری بهر نه تاسې کور ته نه راوړئ چې بهر لوړ شئ رس وله دوی ته ولده که چیرې کرونا مریض مو هغه نه تاسې بیماري و کور ته راوړئ. کور نه په پیرا مالا شي مالا نه په پیرا کلی شي. دا خطره ده. دا 2 هفتې لشکې احتیاط پکار دی ځکه یې شهري نه په چینه شي پیرا شهر بند کو. داسې چې چا ته دا بیماري شوي دو هغه سړي ځون خپل بند کړی دی. یوه هفته د چا سره میلاو شوی نه دی. 2 هفتې کم از کم چې هغه بیماری اثر ختم شو هغه نه بعد خلک سره ملاوي. ډاکټر صاحب دغه چې کوم عام سړی ټیسټ کوي دغه ټیسټ کیږي مشکل دی یا آسون دی مش خلک ته څنګه پته لګي؟ دغه نوې بیماری دو چې چا شي داسې تبه 4 ورځې 5 ورځې زیاتېږي که نه سینه خرابېږي ایسي تکلیف ورته جوړېږي که نه داسې سړي و بیا دا خیال ساتي که نه چې هغه د نږدې چې کوم هسپتال وي په هغه کښې د هیلث پیرا کاونټر جوړ شوي دي د کرونا کاونټر دی هغه ته د ورځي ولا ته ټیسټ کېږي ولا ته دغه چک کېږي. دا نوی وایرس دی. اول ور یې دغه غټ اټیک کړی دی چې امریکا، برطانیا، ایټلی، یورپ په دا کښې دغه سخت هغه پې وخښتي چاینا نه بعد. جی کاتین کې ارویدین کې تاسو ته پاته دو چې د میج د ډاکټر صاحب سره خبره وشوله. ډاکټر په دغه باندې ډېره ښه روشنایي وچوله. ډاکټر دا خبره وکړله چې د خپلې ساه لوسې د صفایي ډېر خیال ساتئ او ورسره کوشش کوي چې فاصله په مان شي ډېره ساتئ. او بل یې دا هدایت وکړلي ډاکټر نوید ډېرې خوږې خبرې وکړې ډېرې خوشحالي خبرې وکړلې چې کوشش کوئ چې دا کیم ځوانون کسان دي اخته خو بالکل نه لګیږي خو چې کیم وړه بچیون دي یا ستر عمر کسان دي دغته لګیږي او خاص کر 14-15 2 هفتې ټیم یې روکړی دی چې په دغه کښې دی بل ډېر خیال سره ساتئ او دغه چې کله تاسو خیال ساتئ دغه نو د میژه دا بیماري چې کومه دو دغه 2 هفتې دي په دغه نه بعد دا شی ختم شي. کرونا وایرس ډېره غټه تبویي جوړه کړې دو ډېر یې خلک پریشان کړی دی. د میژ د پاکستان ډېر غټې ادارې ډېر غټ بزنس ورسره لوندې لوړلي ادارې وی لوړې دي سیستم ډېر سره وی لوړ دی. میژ الله تعالی ته دا وکوي چې الله تعالی د دغه وبونه وسوتي دغه بیمارۍ نه د الله تعالی وسوتي او الله تعالی د میژه پر وتلین کې واخښي مشته خیر وچاوي. په دا چې په جامعتي نقشې هم مسلې روغللې ورسره پورې خانقاباتو سره ولیدله چې بالکل یې خالي کړله جامعتي نه خالي شول فاصله یې په مانجې نه شي روغلله یوه بل سره میژه لوس نشي میلاولی د خپلې بچونې د خپلې خلکې نه میژ لرې شولي. زه وایم چې دا د الله تعالی طرف نه یو غټ امتحان دی. نو کوشش کی چې میژه تاسې دا بیماري چې کومه دو د دغې یوه ښه مقابله وکړي دا په صحیح طریقه میژه دغې مقابله کړل دا طریقه دو چې د صفایي خیال وساتي چې کله د صفایي خیال وساتي میش تاسو کامیاب هوي میش تاسو ښه هوي میش تاسو خوشحال وي. په وزیرستان ټي وي پیج باندې خالد خان یمو ټیم یمو پروډیوسر ډایرکټر شهباز خان میژه پیرا کوشش تای چې میش تاسو په خپله ژبه شي خبرې در ورسوي په خپله ژبه شي میش تاسو ته یو خوش پیغام در کړي. نن په کرونا وایرس باندې خبره وکړله خلک رای وکتلې ډاکټر نوید خبرې مارویدلې خپلې جانې ډېر خیال ساتئ. خالد ته ورکړئ اجازه. الله حافظ.